90 سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زما همیرا مهوش. امریکای او اسرائیل حملو لوجې ایران کې د شهادتونو شمیره 1432 ته رسیدلې ده. خو دې باوجود ایران له طرفه هم جوابي حملې جاری دي. تل ابیب او وسطي اسرائیل باندې میزایلونه داغلي شوي دي. خیبر پختونخوا حکومت تیر 2 میاشتو په صوبه کې د ترهګریزو پیښو ریپورت جاری کړي. ریپورت تر مخه خیبر پختونخوا 2 میاشتو راسي 115 پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې یو نوی د فایرینګ شل IED چاودنې، 140 ماټر ګولې چاودنې، 2 میزایل، 15 راکټ راپریوتو او 15 سرحدي پیښې شامل دي. سکیورټي فورسز بلوچستان کې 2 مختلفه کاروایانو کې بھارتی پراکسی، فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان سره تعلق لرونکي 15 ترهګر وژلي دي. په عالمي کچ پېټرولیم مصنوعاتو کې ممکنه بحران اندېښنو پیش نظر خیبر پختونخوا حکومت نوټیفیکیشن جاری کړي چې پکې د ملازمینو سرکاري دورو باندې بندیز لګولې شوی او هدایت جاری کړي شوی دي چې افسران د خپل کارونه فیلډ پورې محدود کړي. کورم ضلع پارچنار علاقه کې افغان سرحد له طرفه رهایشي علاقو باندې ګولهباري لوجې یو وګړی شهید شوی او 3 ژوبل شوي دي. پیښور های کورټ هدایت باوجود خیبر پختونخوا مختلفه تھانو کې یوټیوبرانو او بلاګرز حراست کې اخیستل شوي ملزمانو ویډیوز جوړولو سلسله جاری ده چې په نتیجه کې قانوني حلقو د عمل ودرولو غوښتنه کړې. پیښور کې په غیر قانوني توګه ایرانی او افغاني کرنسي باندې مکمل بندیز لګول شوی. غیر قانوني کرنسي کې ککړ نبی افغان مهاجر تاجرانو شناخت وروسته د کاروایی هدایت جاری کړی شوی دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.